پلور یې مړ ده ورور یې مړ ده ډېر په بندې کورونې دا خو یوه صدقه جاریه ده سلسله په هغې پسې چلېږي نیر آواز خو میشتانه و انشالله 3 ورځې وې زه مفتي چار پسې کاو لکه 24,000 یوه حصه دو 13,500 بله دو دا یوه صدقه جاریه دو صفر چې دا وي لوړ وي داسې چې څومره عمل کېږي هغه ته اجر و ثواب میلاویږي 12,000 و 24,000 روپیې خو د ډېرې غاټې پیسې وشلې دا وایي چې سیک پرې کوای یا شي او که نه د داسې خلکې چاند دی چې هغه لاس وي یا شل وي یا 50 وي دا خو نه یوه روپیې نه ده دا هغه انشاءالله د دې په صحیح ځای باندې لګېږي نن موږ دغې نیراړې مدرسې ته راغلي نیر آواز خو میشتانه و انشالله 3 ورځې وې زه مفتي چار پسې کاو خو زه د بهرعلي مولوي صاحب نه دا پته کوو چې دغه مدرسه باندې خو یوه ډېره غټه پیسه لګي و دا مځکه چېرې نه راغله و دومره پیسه وې کومې نه رسي مولوي صاحب الله پاک ته جزای خیر درکړي ډېره مهرباني ډېره شکریه د میږ دغه مدرسه چې کومه مځکه وه دا مې باباجي لکه خپله ذاتي مځکه پوتې شوې وه او بیا د هغې نه بعد ډېره سره تانګه تغییره وه بیا دا د چې زما ملګري هغې څه نیم کارنال نه مارلی هغې صدقه کړله بیا د هغه 28 مرلې مځکه سره جوړېږي ښه مولوي صاحب خلک پیسې ورکوي خو په زړي یې لاګي نه خو تو ته وې دغه پیسې په کومه طریقه دې ورکوي جي دغې دپاره خو دا خو ګوره د خدای کیر جوړېږي اول خو دا چې موږ حساب ورته لګوله ده د یو طالب چې په کوم ځای شي سملی د هغې سملستې چې څومره میټیریل او مزدیره خرچه رسي 24,000 روپیې رسي د غیر رنګې په د میش په مدرسه شي جامات یا ده په د جامات شي چې په کوم ځای شي په یوې مسلې شي لمینځ په باندې کېږي په یو ځای باندې چې کوم میټیریل او د مزدیره خرچه رسي 13,500 روپیې رسي که بې چا داسې کول ده چې د هغې مرداګون شوي مثال پلور یې مړ ده ورور یې مړ ده ډېر په بندې کورونې دا خو یوه صدقه جاریه ده سلسله په هغې پسې چلېږي و هغې دغه هغه کوله صدقه یې کوله بیا دغې دپاره خو موږ د بینک اکاونټ نمبر یا په هغه باندې چلېږي وی انشاءالله په انصاف نیوز باندې چې دا کوم هغه ده و د میټ د رابطې نمبر یا ده 0334 90 42 335 په باندې ایزي پیسې اکاونټ یا ده خو که بیا یا داسې خلک وي چې هغې وویل چې یاره مولوي صاحب دا خو د امیر لکټ داسې لاس وتشل کسون سره جمع دی هغه داسې حصې پسې اچایي د پلارۍ یا د مایندې یا د مثال مرداګون یې شوي دي یا خپل ځون د پوره یا د کاروبار په بنیاد باندې لکه 24,000 یوه حصه دو 13,500 بله دو مثال داسې حصې پسې اچایي په دغې دپاره موږ انشاءالله ورسي که هغه په پېښور شي که په کراچي شي که په لاهور شي موږ انشاءالله ملاقات ته ورسي د دې سره میلاویږي و الله رسول ته یو صحابي راغی حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې د الله رسول پلور مې وفات شوه ده زه په هغې پسې څه شی وکړم داسې یوه صدقه چې جاریه یي چې په ده پسې جاریږي په الله رسول په هغه دور کښې د یبې ډېر کمزوري وه الله رسول ورته وویل چې ته که یای پسې وکړم دا یې بوج چې خلکو ته میلاویږي لکه نن سبا دور شی معاشرې ته پته ده چې جماعت یا مدرسه د حکومت ته طرف نه څه وي نه دا یوه صدقه جاریه ده صفر چې دا وي لوړ وي داسې چې څومره عمل کېږي هغه ته اجر و ثواب میلاویږي نو دا عزتمند نن سبا یوه صدقه جاریه ده چې سړی په میر پسې پلور پسې ورور پسې چې کې رشته دار وفات دي په پسې سړی حصه کوي یو صحابي راغی وی چې د الله رسوله باباجي مې وفات ته ډېر سرته ونه پوتې دی زه چې د صدقه پسې وکړم دې ګناه ورسره معاف کېږي الله رسول ورته فرمایي چې بالکل یو ګناه ورسره معاف کېږي نو صدقه پسې وکړي د هغې ګناه نه ورسره معاف کېږي درجه بلندېږي دا چې حافظونه لمون جوړېږي خلکو یې سجدې لګوي لمانځي نه وی کېږي د قرآن تلاوتي نه وی کېږي دا ټول اجر او ثواب ورته هغې خلکو ته جمع کېږي چې اچا د کومه حساب پسې اچولی داسې ده چې یو مثال د یو طالب ټوله خرچې واس نشته 24,000 د 13,500 واس یا نشته په دا باندې چې کومه مزدیرار سي په د 13,500 د لمونځه په ځای باندې 2,000 روپیې مزدیرار سي به سړی هغه حساب وکړو
یا د چې کوم چې طالب سملی د یو باندې چې کومه خرچار سي په 24000 شي هغه 6000 پر سی به دا هغه وکړو کدا نشي کوي 1000 بوري سیمټ خالی تر پدا یو چات پدا لون د فاونډیشن په دغه شي لاګيږي څه 370 700 کامې دي ایسا یو ملګری 50 بوري لرله الله پاک ته جزای خیر ورکړي بشو دعاګونه ورته کوي بهرالي صاحب د 12000 او 24000 روپیه خو د ډېره غاټه پیسې وشاله دا چې څوک پرې کوي یا شي او کنه او د لاس او د شل روپیه چې درکای دغه وا مثال په صدقه شه قبلېږي کنه جزاک الله فدرین خیره الله رسول غزوه تبوک ته چندې اعلان کړو به خلک غاټه غاټه چندې لکه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یا ابوبکر صدیق رضی الله عمر رضی الله غاټه غاټه چندې وروړل خو یو صحابي ډېر غریب وو ته چې کومه پښتنه کوي دغه جواب و دمر غریب چې په کیر شاه تاریکان و پیغ دیو يهودي سره خبره وکړه چې زوی د بوغ درته پنا کوم په شپږ سره حجیره فیصله سره جوړ کړله ټوله شپه د کینه برچی غولې او بوغ یې پنا کو اس کا ټوله دنیا خلق خبيولي یا چاچا د پردای لاګیا واخو ویشو کنه ورته قتل په سبا وخت چې کله شپږ سره حجیره ورکړه به درې سره د کې کېرته یو له بل بچتا و درې سره په چاندا شر راونه کړی پر خپا کې دیا او منافقونه په پر خندلا چې دیا چاندار راونه کړی دو وغه ته الله رسول دمر الله رسول ته دمو فاند ور کړهو چې د دوله چاندې رو خسرو برکات ته پوره پټول بندې بوند وچاولا نو د داسې خلک چاندې چې هغه لاس وي یا شل وي یا 50 وي دا هونه یواري پی نه دو داغه ان شاء الله د دې په صحیح ځای باندې لاګيږي خالیا دای وا خبره ده چې د میج مصرفيات ډېر انتهایی زیات دي تکه به داسې پیو زوی شه مثال داس کثونی جامه کې په کدل وروړي کبه غای کاونټر لري کپیزي پیسې لري کبه داسې کثون سره جامه شي مو خوړي ان شاء الله به زیاور صدا خو دین خدمت ته ان شاء الله بهرالي مولوي صاحب یقینا چې ډېره خوږه کیسه وکړله او دا د هغه دنیا غاټه ده چې چا په داسې حساب خوستا چې چا په داسې حساب خوستا د دغه دنیا غاټه ده و الله پاک په کاروبار شاه برکت وچای و الله پاک په دنیا کامیاب لري او په دنیا زه ستاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان